أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیات نمبر یوکم نوی سورة آل عمران دریم سپارہ إلا الذين مگر هغه کسان تابو چې توبه ویستلې ده لعنت نه به بچوي د عذاب نه به بچوي من بعد ذلك ورستو د دینا واصلحوا او د خپل ځان اصلاح وکړه فإن الله بس بشک الله تبارک وتعالى غفور رحیم ډیر بخونکی ډیر رحم کوونکی دی ان الذين بشک هغه کسان کفروا چې کفر کړی دی انکار کړی دی د نبی علیه السلام د تعلیماتنا بعد ایمانهم رستو د خپلو ایمانونو نه ایمان نه بعد انکار کړی دی مرتد شوي دي ثم ازدادوا بیا زیاتوالی کړی دوی کفرن په کفر کې لن تقبل هرگز به قبول نشي توبتهم توبه د دوی وَأُولَئِكَ او دغه کسان هم الضالون هم دوی گمراهان دي ان الذين بشک هغه کسان کفرو چې کفر کړي دي وماتو او مړشي دوی وهم کفار او حال دا دی چې دوی کافران وي فلن يقبل بس هرگز به قبول نشي من احدهم یو د دوینا ملء الارض ډکز مکه ذهبا نصر زر ولو افتدا به اگر کفیدیه ورکی دی په هغې باندې اولئک دغه کسان لهم شته د دوی د پاره عذاب علیم دردناک عذاب وما لهم او نبوی د دوی د پاره من ناصرین څوک امداد کوونکي دوستانو و مقتل رب العالمین فرمایي چې کوم خلق د خپل ځان اصلاح کوي توبه وباسي رب العالمین طرف ته رجوع کوي دغه خلقو د پاره خیر دی او کوم خلق چې کافر دي او په کفر باندې مړ شي دا ډیره مهمه مسله ده په کفر باندې مړ شي نن خو درته ایمان او اسلام مذاق ښکاري خو الله فرمایي چې څوک په کفر باندې مړ شو نو که دی ډکه ځمکه د سرو زرو ورکي او رب العالمین ته فرمایي پروردګاره دا رانه قبوله که خو ماته څه مه وایه الله فرمایي د دوی نه به فلن یقبل هرگز به قبول نشي د یو د دوی نه دا ډکه ځمکه سره زر او په آخرت کې به دی په تاوانیانو کې وي او ډیر لوی عذاب د دوی دپاره تیار دی او دوی دپاره به هیڅوک هم مددګاران نه وي دوستانو اسلام او په ایمان کې د مونږ ګټه ده هر قسم حالات به راباندې راځي وسوسې به راځي خو دین اسلام لمن به نه پرېږدو د قرآن لمن به نه پرېږدو په همدې کې د مونږ د تاسې کامیابي ده رب العالمین د مونږ تاسو دواړه جهانه ښایسته کړي صدق الله العظیم درېیمه سپاره ختمه شوه الحمدلله